أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. دا سورة نساء آیات نمبر 47 او 48 پارا نمبر 15 اور رکو نمبر 16 آیات کریمه کې د علماء مفسرین د وینا مطابق دیتا دی یهودو تا د دعوت نه بعد زورنا ورکی او یو قانون ورته دی ځکه چې مخکې آیات کریمه کې پرون چې دی نو دی د اخره کې دعوت ورکړ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا الذين رسلوا دعوت دیتا ندینن آیات کریمه کې هم دیتا یو قسم ترغیب ورکړي او هم پدې کې ترهیب دی اول پکې ترهیب دی بیا پکې ترغیب دی ترهیب وی یاره دا چې ګوره یو داسې چلو کې چې ایمان راوړی ګوره داسې ټیم به په تاسو باندې راشي چې ستاسو مخونه بروان کم ستاسو شکلونه به شي ختم شي او تاسو سره به داسې کار وکړم لکه څنګه چې ما هغه نورو سره کړو اصحاب السبت څنګه چې ما هغه خالي ورځې والا سره کړو که نه هغه شان به تاسو سره وکړم نه ښه دا ده او بهتر دا ده چې څه شی ایمان راوړی نه دوی مونږ په مؤمنان یو نو ورپسې آیات کریمه کې بیا دې جواب دی چې تاسو ایمان شته لیکن تاسو ورسره شرک کوئ او هغه شرک چې کم شرک کفر دی ستاسو ایمان نه شو ایمان خو هغه ایمان دی چې پکې شرک نه وي او ستاسو شرک ما بیکاره شرک نه دی هغه شرک چې کم کفر دی ان الله لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا د آیات کریمه کې د ایمان جواب کوي او د آیات کریمه کې ترغیب دی پکې ترهیب دی ایمان راوړی که نه راوړی د ګورې مخونه به ختم کم دا به در ګډ وډ کم روان بیا کم داسې به دا مخونه کمه څنګه چې ستاسو سټونې دي اواز پوهېږئ دا شي شور کوي وایي دا مخ به ستاسو داسې کم دا مخونه څنګه چې ستاسو سټونې دي سټ کې سترګې نشته که نه پکې سپېږمه نشته پکې خوله نشته سترګه پکې نشته وایي دغه شان به ستاسو دا مخونه کمه یو شانتې لرګي بشي الله الله ګوره تاسو یا ایها الذین اوتوا الکتاب اهل کتابو یا ایها الذین اے کتاب والو یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا کسانو چې ورکړی شوی دوی ته کتاب دا دینه مراد یهود دي یا ایها الذین اوتوا الکتاب کتاب والو آمینو ایمان راوړه بما په قرآن باندې نزلنا چې رالیږلي دي مونږه په نبي کریم محمد ربي صلی الله علیه وسلم باندې په دې کتاب ایمان راوړی او داسې کتاب دی چې مصدقا تصدیق کوونکی دی دا قرآن رښتینی کوونکی دی موافقت کوونکی دی لما د هغه کتاب سره چې ستاسو سره کوم کتاب دی ګوره دې کې ورته زبردست اشاره وکړه مصدقا لما معکم دا قرآن ستاسو د کتاب څه کوي تصدیق کوي یعنې دا قرآن چې تورات څه دی حق کتاب دی نه چې د قرآن د دې تورات تصدیق وکړو نو فتح ولګي چې دا قرآن هم حق کتاب دی ځکه ستاسو تورات یې څه وکړو
تصدیق وکړو چې دا صحیح کتاب دی. په تورات کې د قرآن کریم باره کې خبره د پیغمبر علیه السلام باره کې پکې خبره دی. نه زمونږ د قرآن ستاسو تورات تصدیق وکړو بد ورته نه دی ویلی، نه چې تاسو د قرآن نه منئ نه تاسو تورات هم نه منئ. ځکه قرآن کې ستاسو د کتاب څه دی؟ تصدیق دی، سټمپ یې پیواله چې دا صحیح کتاب دی. نه چې تاسو د قرآن نه منئ تورات هم نه منئ خپل کتاب هم نه منئ. هسې چې دی نو لکه خاورو کې اوبه بوځئ. صحیح دی که نه؟ مصدقا تصدیق کوونکی دا قرآن لما د ها کتاب معکم چې تاسو سره کوم کتاب دی د دې تصدیق کوي نه په دې قرآن ایمان راوړی د پیغمبر ومنئ. تفسیر مظهری لیکلی نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم د یهود عالمان ابن سوریا او یو بل عالمو د دې یهودو لوی علماو نبی علیہ السلام ورلراغه ورته تاسو ایمان وروړئ. عبد الله ابن سوریا تاسو ایمان وروړئ. هغه ورته یاره وای مونږ چې دینو دا خبره نه پیژنو چې ته ایمان وروړئ. مونږ په دې نه پیګو بس زموږ خپله لاره ده بس مونږ په هغې باندې روان یو. د هغې په رد کوي الله کریم دا آیت کریمه راوړی یا ایها الذین اوتوا الکتاب. یا پرون ما د یو کس نوم اغشتی و د هغه نوم عبدالله ابن رفاعه یا رفاعه ابن تابوت. عبدالله ابن رفاعه ابن تابوت ام یهودي ام پویو. د هغې په رد کې الله دا آیتونه رالیږلي دي چې دا قرآن داسې کتاب دی چې ستاسو تورات تصدیق یې کړی، ستاسو کتاب ته رښتیا ویلي دي. نو دا ومنئ که ایمان راوړی من قبل مخکې ان د دې خبرې نه دا هغې سره لګي. آمینو سره دا متعلق دی. یا ایها الذین اوتوا الکتاب اهل کتابو اے کتاب والو آمینو ایمان راوړی من قبل ان نطمس وجوها من قبل مخکې دې خبرې نه من قبل مخکې ان د دې خبرې نه نطمس وجوها ولګېده که نه نطمس چې وران کو مونږه ختم کو مونږه هوار کو وجوها مهونه نو فنردها او بګرځو دا مهونه علی ادبارها په خپلو شاګانو باندې. د مخونو رانېدو نه مخکې ایمان راوړی. صحیح دی که کله چې یو کار وشي نو مونږ بیا کار ختم کړو پوه نه شوې. کله چې یو کار وشي مونږ بیا کار څه کړو ختم. لکه اوس مثال پته وه پکې د یو کس ونیو د هغې نه وروسته مونږ پکې لرې کړو. پکار دا و چې دا مونږ مخکې لرې کړی. دې ته وایي که تاسو بیا ایمان راوړی او ستاسو مخونه روان شوي نو بیا ایمان راوړل څه ټیک ده جهنم نه وبد شی خو لیکن دا مخونه به ستاسو څه روان وي نو بیا بې څه صحیح دی که الله دې راضي شي. ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها و دا مخونه به را داسې کړو څنګه چې شا طرف دی. د انسان په دې بدن کې په دې مخ کې سترګې دي پوزه ده خوله ده روزي دي. نو مفسرین وایي دا روزي د نون په شانتې دي. نون نه دی نون وایي دا د هغې په شانتې دي او وایي دا سترګه د سواد په شانتې ده سواد او وایي دا خوله د میم په شان ده مبارکه او دا سپېږمه شریف وایي دا د الف په شانتې ده. وایي دا حروف چې انسان بورډ باندې ولیکي دا بیا روانېږي. صحیح دی که نه وایي دا هم په شان د حروفو دا الله روانولی شي مټاولی شي. ګران ورته نه ده داسې به یې کړي. نو څنګه چې د انسان دا سړ د سترګې عمر الله ختمي کړي سپېږمې خوله دقه شانتې به څنګه چې دا سړ دی وایي نو فنردها علی ادبارها دا به دا شي لکه څنګه چې شا طرف دومره پورې لکه الله ته ګرانه نه ده. یا د وجوها نه مراد دي سرداران دي سرداران مخاورز خلک دي چې هغه به درنه واخلي ستاسو چې کوم لوی خلک دي نو بیا به تاسو هسې که نه لکه تارا ماره څه وایې تارا ماره نو بیا به تاسو څوک څه کوي هغه اصل کسان به درنه لاړ شي نو بیا پې څه د هغې نه مخکې تیار شئ الله کریم ته راشئ چې تاسو کامیاب شئ. من قبل مخکې ان د دې خبرې نه نطمسه چې موږ قرآن کو ختم کو هموار کو وجوها مهونه
نو فنردها او بګرځو مونږ دې مهون لرا على ادبارها پشاګان خپل باندې دغه شانتی بشي بالکل الله الله او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا ولعنت لګمون پدی باندې کما لک سرنګ لعنا لعنت لګلو مونږه اصحاب السبت پرز د خالی والو باندې اصحاب السبت هغه باندې الله لعنت لګلو لعنت سو هغه چې کله روانیو کو کنه درېډلې وي ناغي کې الله کریم چې دین هغه نه شادوغان بيزوغان جوړ کړ لعنت دا چې یا بنا الله شادوغان جوړ کړي بيزوغان بدل لعنت ادا مر او منه او فنردها وجوها فنردها کې انت مسکه دې کې علما یو بلا توجیم کوي د انت مس وجوها چې په مخ ولا وخترو ټوګو مونږه دا مخونه نه دي څنګه چې بيزوغان په دې مخونو باندې وختي دغه شانتي ودا به برمخ شي الله الله او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وجه څنګه مونږه خلق تبا کړو شادوغان مې ته جوړ کړل درې ورځې پورې جملیو هغه نه رستو بیا الله مردار کړ دغه شانتي به تاسو هم کم غوري اومنه خبر اومنه څومره سخت خبرې دي او چې دې ته شنه دي دا په کې لاسي دي دا موږ نه الله وكان امر الله مفعولا وكان ودي امر الله حكم ده الله جل جلاله مفعول کړی شوی چې کله الله فیصله وکړي کې بیا اخوال هرد بدل نه دی دا کنه وكان امر الله مفعولا او ده فیصله الله جل جلاله کړی شوی دغه فیصله شوی دا چې کله فیصله وکړي هغه شانتی بیا کیږي منزله 50 کو کړه پیغمبر علیہ السلام و پیر لاړ پنځه پیر یا شپږ پیر علماء وي نه پنځه به کمېدل یا پنځه پیر ته یا نه پیر ته نو 45 سری نه پنځه به کمېدل اخره کې وته زما پنځه کوي خو دلته وځه 50 کې زما پیسې نه بدلی تاسو پنځه موزونه کوي دلته وصول کوي 50 کې ما پیسې نه کړې ډېر لوی کریم او ډېر رب نه دوی مو خو مسلمانان یو نه الله مسلمانان خو شرک دا کوي او هغه شرک چې کوم شرک عین کو پر دی نه خو الله نه معاف کوي سب مسلمانان شه ان الله بشک الله جل جلاله لا یغفر نبغي ان يشرك به چې الله سره شرک وکړي شي شرک برحدار الله نه وي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر او الله معاف کوي ما دون ذلك چې علاوه دینوي دا شرک نه علاوه بل ګناه معاف کوي لمن ها اچا د یشاء چې الله غواړي چې چاته غواړي هغه الله کریم ګناهونه معاف کوي خو مشرک انسان الله نه معاف کوي چې په عقیده شرک باندې مړ شي توبه په جون باندې نيست هغه الله نه معاف کوي ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما دا ګوروس یو واجبہ خبره فتوا لګي فتوا قرآن کریم په خپل فتوا لګي و یاد ساته ومن هغه نارینه واغه زنانا یشرک بالله چې الله سره برحدار جوړ کړ شریک یې جوړ کړ نفقد یقینا افترا د جوړ کړه او جوړ یې کړل او جوړ یې کړه اسمن عظیما ډېر لوی ګناه افترا ستوي افترا یفتری ابتدا دروغ نه د الله کریم باندې سوې دروغ وي یعنی په الله کریم باندې انسان دروغ ورو تفل د دومره عظیمه ګناه وکړه نه فقط افترا اسما عظیما د انسان د غټي ګناه ارتکاب وکړو د لوی کار د انسان وکړو او چې دته شي دوی ما حسم نه دی کړی دی خو نه مری دی مال دی کړی الله الله فقد یقینا افترا د جوړ کړه اسما عظیما لوی ګناه ان په الله درو ورته فل یا ایها الذين اوتوا الكتاب ای کتاب والو امنو ایمان وروړې بما په قرآن باندې نزلنا چې لګ لګ را لګلې دې مونږه یو انزال یو تنزيل دی انزال جمله واحده ان انزلناه في ليله القدر
او تنزيل نزل ينزل التنزيل دا لګ 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 مصدقا تصدیق کوونکی دا قرآن رښتینی کوونکی لما ده کتاب معکم چې تاسو سره کوم کتاب دی ایمان راوړی من قبل مخکې د دې خبرې نه نت مې سچوران کومږه ختم کو وجوها مهونه فنردها او بګرځو دا مهونه على ادبار په خپلو شاګانو باندې او نلعنهم یا ولعنت لګون په دې باندې کما لکه څنګه لعنا اصحاب السبت لعنت لګلم په ورځ د حالي والو باندې وكان امر الله مفعولا او د فیصله د الله جل جلاله کړی شوی ان الله بشک الله جل جلاله لا یغفر نبخي بخنه نه کوي ان د دې خبره یشرک به چې الله سره برخدار جوړ کړي شي شریک جوړ کړي شي ويغفر الله به ما هغه ګناهونه دون ذلك چې علاوه د شرک نه دي هغه الله معاف کوي لمن هغه چاته یا شاو چې خوښ شي چې څوک خوښ شي هغه ته معاف کوي صحیح ده کنه او چې دومره ګناهونه انسان کړی لکه ځمکې ناوال اسمانه پورې کړه دا ټول علاقه ډکې کړي الله کریم چې غوړي بس پته لا بس پرېږي دی او چې کوم انسان عقیده د شرک لري انسان الله نه ذکر هغه نه دا هغه د اولوهیت صادر راخلي دا د ډېر عظیمه ګناه کړی دی دا هغه څه کړي دي چې مشران په صدور مذهب نه راوړي دا خدای چې الله کریم مونږه د دین اسلام او د قرآن په روشنۍ کې موږ لیکو دا شرک دا خطرناک بیماری ده بل دا دې ته خلک ګناه نه وي او بل دا په دې سړی پوه هم نه دی او دې عظیمه ګناه کړي ډېر لویه ګناه کړي انسان دې پوه نه دې خوړل کېږي لکه دا پېښو څه ده نو دا خطرناک بیماری دا د نفس بیماری دی هر څه چې کې بس یو الله کې مخلوق اس نشي کولی که کین اسباب سره کوي بغیر اسباب مخلوق اس نشي کولی دا صرف او صرف یو الله کې دې ته بس د الله اولوهیت چې دا ستا په خمبیر کې دا خبره پرته بس سر یو الله کې مخلوق اس نشي کولی که کوي اسباب او تحت کوي اسباب ولاندې اسباب سره چې کوي مخلوق کوي اګله خبره ده دا بستا سوچ فکر دا بستا تصور کې دا خبره پرته دي بچی صرف او صرف الله ورکی حقول والا ټیکول والا صرف او صرف یو ذات الله تعالی دی دا دغه کی تاثیر الله چې اون کړي دوايان وغیرہ یا نه دا موثر حقيقي الله کریم دی تاثیر پکې الله دی هغه سنت طریقه د خامخا نه بغیر نه کیږي واستو بنیادی سوچ دای چې الله کی لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بس دا مضبوطه خبره ده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك هغه چا چې شرک وکړو هغه چا چې برخدار جوړ کو نارینه کو زنانه بالله د الله جل جلاله سره فقد يقين افترا اسما عظيما د جوړ کړه غټه ګناه جوړ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد يا حي يا قيوم يا مهيمن يا الله زمن رادش يا الله کړه ګناهونه معاف الله انده کړه ګناهونه ساتي الله موږ د نفس شیطان شرارت نو ساتي سره مشران دي کشران او جوانان الله دې له جون کې مال حال کې برکتونه واچي زمونږ راضي شي الله زموږ ټول حال باندې رحم وکړي دا درس قرآن د خپل رضا ذریعہ وګرځي څومره حاضرین دي الله دې راضي شي دې جون کې الله برکتونه واچي بیماره ول الله په صحت باندې بدل کړي پریشانه تمناګانې الله تمناګانې ول الله برابر کړي پریشانه ول الله ختم کړي زمونږ راضي شرابه څومره موږ سره دلته حاضرین دي یا څومره موږ سره درس قرآن اوري الله ټول راضي شي د ټول تمناګانې مرادونه برابر کړي د ټول اخره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر